السلام علیکم. زه یم ستاسو سید مختیار علي شاه یو نوې ویډیو سره. مرګرو نن زما د ویډیو مقصد د پی ټی ایم ته دا واضحه کول چې اول زه او بیا نور پښتانه ولې د پی ټی ایم نه جدا شول، لارې جدا کی اور دمره انتها حد پورې تی نفرت شو. مرګرو ټولو نه پیله مهمه چې کم مسله ده په هغه کې ستونزه ده په پی ټی ایم کې، هغه د ملحدینو ده، د مشرکینو ده. تاسو ته په دې ټیم زما په دې سکرین باندې یو کمنټ ښکاري، دا د پی ټی ایم یو کارکون وته وایا، سپورټر وته وایا، چې هر څه وته ویلی شي. د یو کمنټ کړی دی چې ایمان څه ته وایي، مونږ ایمان نه منو. بېله خبره دا زمونږ د دین مذاق اړول، دا د دې په پارټۍ کې چې کم کارکنان دي دا معمولی خبره ده. لکه داسې تاسو څو ورځې پهله د هغه والم هغه کتلی یو آینه درخانې چې الله مؤنث دی مذکر دی، توبه نعوذ بالله، چې څه خبرې کړې وي. هغې نه پس بیا د هغه لیبرل طبقه ده په پی ټي ایم کې چې هغه زمونږ د کلتور جنازې وویسته. دا تصویران زه تاسو سره څو په سکرین باندې شیر کومه. دا یو د آینه درخانې ده، پښتون لباس، د پښتون کالی، د پښتون نغې کړی دی او سرګټ نه لوګي وباسي. دا خو زمونږ د پښتون کلتور نه دی. کم از کم زه بذات خود زه دا نه منم، زمونږ د پښتون کلتور دا نه دی. بیا سنه ایجاز شوه، لایبه یوسفزۍ شوه، دا ټول هغه د بازاري ښځې دي، هغه بازاري ښځې دي چې دا ټول عمر د پښتون کلتور پورې خندا کړي. نن دا سنامې دی هغه کوي. دا سنه ایجاز شوه، سنه ایجاز دا تصویر تاسو ګورئ، دا زمونږ د دین مذاق کړولې، مونږ د دین مذاق یې جوړ کړی. تو بل نعوذ بالله هغه کسې خولی دی پکې، میاں میټو، هغه میاں میټو مفتی پکې خولی دی چې هغه یو ریکارډ دی. دمره خلک مسلمان که، دمره خلک مسلمان که په دنیا کې یو کارم په جبر نه کېږي. دی ورپسې دا څنګه هغه جوړ کړی دی، بینر یې ورپسې جوړ کړی، لاس کې نیولې ښی دنیا ته چې زه ایک لمبر یم. دا ټول یو طرف ته به کو. مین خبره دا ویډیو کلیپ تاسو ووري، یو مسنجر نه ما یو کلیپ جوړ کړی، دا تاسو ووري، بیا به ګپ لګو. خبره دا د پاکستان متو هغې په دغې دپاره خو مونږ کار کوو. مونږ غواړو چې پاکستان مات شي، مونږ خپله خاوره ترې جدا کړو. تر څو پاکستان مات شوی نه وي، افغانستان کې به افغانستان به ښه ورځ بیا نه مومي. د کمې ورځې نه چې پاکستان جوړ شوی دی، افغانستان باندې بده ورځ راغلی ده. کوم افغانای به وي، کوم خرکوس افغانای به وي چې هغه بېغیرته افغانای چې هغه د پاکستان ماتېدا نه غواړي. ټول افغانان یې غواړي، دا خو حقیقت دی، ځکه هغې زمونږ سره دښمني راخستې ده. دا تاسو واورېدو په دې کلیپ کې هغه افغانیان چې د پی ټي ایم سپورټ کوي یا صفا وایي چې مونږ پاکستان ماتول غواړو. دا میسج زما د منظور پښتون دپاره دی. یو غټه وجه دا هم ده چې ستا په مخ باندې مونږ توکاڼې درته کړو، دغه یو وجه ده. ستا په هغه کې سپورټران بذات خود ته خپله پاکستان ماتولو کوشش کوي. ستا خپل خواهش دی، ستا خپل کردار دی، یو جد و جد دی روان کړی دی، همدې طرف ته رواني. د زمونږ نوې هغه جنریشن چې کم دی، مونږ نوې نسل چې دی، هغې ته انتها پسندي ذهنونه دی وله دمره ګنده کړي، دمره یو 15 کالو 10 کالو ماشوم بسي چې تا وله کم زهر د هغه نه ډک کړي دي. تا زمونږ ادارې پرې نه خوري کنځل دی. پس یو که دا زه تا ته څه یم، د دې هر څه باوجود قسم مې دی، زه نور پښتانه خو والله ولم، خو زه قسم مې تشي امتیازې پرېږده چې مري والله که درته هم ګورو، لخ لعنت در باندې ویمه، ستا هغه نسلي تر نسلي پورې درته ویمه چې ستا روغ نسل باندې نالت شه. منظور پوسکنه ته زما هغه فوج پسې بد رد وې چې نن زه سلامې دی ښه په خیر خریت په خپل ملک کې ناست یم. زما دمره به ستا په وزیرستان کې نیم چې څومره زما په دې لوره پښتونخوا کې خلک مړه دي. مرګور دا ویډیو سره زیات شیر کړي، دا د انفارمیټیو ویډیو ده، دا هر پښتون ته ورسوئ. دا تصویران کلیپونه ما دې دپاره چولي چې ستاسو لږې سترګې کولو شي. دا هغه منافقین دي، هغه منافقینه
چې زه تاسو ته ویل شم د عیني درخاني خبره چې پی ټی ایم مشردار گجه ده ما دې قسم وي دا خو را جوړه ده دا تحریک هغه نه دی مرګور دا ویډیو سره زیات نه زیات شیر کړئ او اخري کې ته بیا هم چې د پی ټی ایم نه لرې اوسئ که د خپل عزت حفاظت کول غواړئ که خپل د دین حفاظت کول غواړئ خپل ایمان حفاظت کول غواړئ دغه د ملحد او د منافقینو پارټۍ نه لرې اوسئ دې تحریک نه لرې اوسئ دې زموږ سره پښتون سره مسلمانۍ سره هېڅ کار نشته دی ما ته خو رو ته رو داسې معلومیږي لکه کمونیزم پر دا روان دی دا پی ټی ایم مرګور دا ویډیو سره زیاته شیر کړئ الله پامان